بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو صحابی دے. د عادت داو چې کله به نورو ملګرو صحابو سره ملو شو ورته به وی راځئ چې ایمان تازه کو. د لږ ساعت دپاره په دې خپل ایمان باندې محنت وکړو، د ایمان تازه کو. یو ورځ یو کس ته او یو ملګري ته ووی هغه له پې غوسه ورله. وی ولې زه درته مسلمان نه ښکارم، زه مؤمن نه یم. هغه لاړ او نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړ چې دی خو کله موږ سره ملو شوي، راځئ چې مسلمانان شو، مسلماني تازه کو، خپل ایمان تازه کو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای او عبدالله ابن رواحه صحیح وی، الله دې په عبدالله ابن رواحه باندې رحمت او رحم وکي. د دې نه مراد د هغه مجلسونه دي چې کوم د ذکر مجلسونه دي. دی د ذکر مجالس ډیر خوښوي، د ذکر په مجلسونو کې کینی. او نبی علیہ السلام او فرمایل یاد ساته د ذکر مجلسونه هغه مجلسونه دي چې په دې باندې فرشتې هم فخر کوي.